ولا تطرد الذين او مشرع کسان لرا يدعون ربهم چې دی بلی دوی رب خپل بالغدات والعشي سبي او بګای يريدون وجهه غواړي دوی رضامندي د الله ما عليك من حسابهم من شيء نشته پتا باندې د حساب د دوی نه هیڅ ذمہواری وما من حسابك عليهم من شيء او نشته دستا حساب په دوی باندې هیڅ ذمہ داری فتطردهم پس کته او شړي دوی لرا فتكون من الظالمين شبت د ظلم کوون سورۃ الانعام آیت نمبر 52 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين صدق الله العظيم. د دې آیتونو مبارکو شان نزول داسې دی چې یو ځل سرداران د قریش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې هغه دا خبره وړاندې کړه چې زمونږ هم زړه غواړي چې تاسو سره کینو خو چونکې تاسو سره په دې مجلس کې دغه فقرا مساکین او کمزور خلق نعوذ بالله چې دوی ستا په مجلس کې کینی او زمونږ د شان سره دا مناسب نه دی چې موږ لوی سرداران یو او دغه فقیرانو سره درویشانو سره مهاجرینو سره کینو او کچری ته دوی د ځان نه پاسي او موږ سره خصوصي مجلس او نشست وکي نو موږ به بیا تاسو سره کینو ستا مشوره به او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکه حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم خپل امت باندې ډېر زیات حریص ول دي خبره چې دوی ایمان راوړي دوی ته هدایت ملو شي دوی د جهنم خاشاک جوړېدو نه بچ شي او جنت تطلو والا جوړ شي د دې خبره حرص او تما او امید د الله محبوب پیغمبر په زړه کې زیات او دغه سي حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم دا مشوره ورکړه چې یا رسول الله کله وخت د پاره دوی ته دا مقور کی او د دوی دا بهانه چې دا هم ختمه کی کې دې شي دوی کې چاته هدایت ملو شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اراده او فرمایل پزړه کی چې زه به یو وخت داسې مقرروم چې پاغي کې دغه مشرکین دغه سرداران د دوی یو خصوصي مجلس او خصوصي نشست وي چې پاغي کې دغه بلال حبشی صہیب رومی عبداللہ بن مسعود او دغه چې دی سلمان فارسی ابو ذر غفاری دغه چې کوم مهاجرین صحابه دی یو زین بل زین راغله دی فقرا دی خدای الله رب العالمین په نسب باندې د دوی چې کومه مرتبه وا هغه د الله په علم کې د الله محبوب پیغمبر دا اراده وکړه چې دغه خلق با د دوی په مجلس کې به د مشرکین سره باندې کینو د مشرکین سردارانو سره ځان ته خصوصي مجلس وکم نو هغه اراده هم الله رب العالمین ته فخرانه وي فورا د آیتونه مبارکه نازل فرمایل او دا حکم فرمایل چې زما محبوب پیغمبر ته دا خلق ځان نه مشړه چې کوم خلق اگر چې دوی مهاجرین دي اگر چې دوی فقیران درویشان دي اگر چې دوی تور سر خپېبلی خپې سره ګروان دي خو دوی سحر او بیګا زما عبادت کوي زما د رضا په جستجو کې دوی لګیا دي
الله رب کائنات دی ته ګوري چې زما کم بندا زما د رضا کولو لپاره څومره کوشش کوي. الله رب العالمین دی ته نه ګوري چې دا سردار دی، دا نواب دی، او دا صاحب مال دی، او دا فقیر دی. رب کائنات چې دی د انسانانو د خپل بندگانو زړونو ته ګوري. زما د کم بنده په زړه کې څومره درد دی، څومره فکر دی، زما د رضا او د ناراضه کېدو څومره فکر زما دی بنده سره دی. الله جل شانه دی ته ګوري. لہذا رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته فرمایل چې زما محبوب پیغمبر دا شپه ورځ سحر او بیګا چې کم خلق زما رضا کولو لپاره لګیا دي، دغه فقیران، درویشان، مهاجرین، دا د ځان نه لري کوما، ځکه دوی سحر او بیګا یعنی 24 غنټې زما د رضا کولو لپاره لګیا دي، مهنتونه کوي، او ستا په دوی باندې څه حساب نشته. د دوی په کار کې ستا سداسي مداخلت اوقات نشته دي، د دوی ستا په کار کې څه مداخلت نشته دي. او کبل فرض والمحال دغه مهاجرین، دغه فقیران، درویشان که د ځان نه وشړلو دي سردارانو د پاره، نو یقینا تبا بیا د ظالمانو نه بي، د ظلم کوونکو نه بي. ولا تطرد الذين او مشرع کسان لرا يدعون ربهم چې بلی دوی رب خپل بالغدات سبا کی والعشي او بگئی سحر او بگا چې ذکر شنو مراد تی هر وخت وي. سحر او بگا عام عرف کې دا خبر استعماليږي چیرې سحر او بگا مطلب هر وخت دوی د الله ذکر کې مشغول وي. یریدون وجهه غواړي دوی مخ د الله، یعنی رضامندي د الله. صحابه کرامو مدح الله جل شانه بیانوي. هغه وخت هم چې کله مشرکین په صحابه کرام باندې اعتراض وکړو، الله رب العالمین دا غوي دفاع وکړه، او هغه مشرکین او هغه يهود او قیامت پورې د هغه مشرکین او يهود او نصارو هغه اولاد دا په صحابه کرامو باندې اعتراض کوي، تنقید وکړي، داغي دفاع د پاره، داغي تحفظ د پاره رب العالمین قران کریم کې د زرونه زیات آیتونه مبارکه نازل کړي دي. او یو اعتراض دغه مشرکین دا کړو چې را دغه بلال حبشي، صہیب رومي، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، دوی لری لاقون راغلي، دوی مسلمانان شوي دي، او دوی چې دي نعوذ بالله خپل مفادات د پاره چې دي، خپل مقاصد د پاره دوی مسلمانان شوي، دوی زړه مسلمان نه دي. سرنګ چې د دې زمانه زنديقان او په صحابه باندې اعتراض کوي، د دې زمانه کافران، د دې زمانه دجالان په صحابه باندې اعتراض کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت یافتہ جماعت چې 1,26,000 داوی تعداد دی کم و بیش، پاغوی باندې اعتراض کوي. دا په حقیقت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تربیت باندې اعتراض دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تعلیم باندې اعتراض دی. چې کم خلق د صحابه کرامو مشاجرات، د صحابه کرامو اختلافات، د صحابه کرامو په باره کې د نفرت چې کم پهلو بیانې، دوی براه راست د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تربیت باندې ګوت اوچتای. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا 23 سال چې کم مهنت کړو، نعوذ بالله پاغي کې څه کمزوري پرېخي وا چې داغي د وجنه صحابه کرامو په منځ کې دغه مسائل رالل. حالانکه دا زموږ استاد ایمان دی، صحابه کرامو ته د عبادت د وجنه مقام صحابیت نه ملو شوی، صحابه کرامو ته د رکوع او د سجدو د وجنه مقام صحابیت نه ملو شوی، صحابه کرامو ته د غزوه بدر، غزوه احد او غزوه خندق کې د خپل جسمونو ټوکړي قربانولو د وجنه مقام صحابیت ورته نه ملو شي. صحابه کرامو ته د جهاد فی سبیل الله، د تبلیغ فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، د حجونو او د عمرو د وجنه مقام صحابیت ورته نه ملو شي. صحابه کرامو ته چې کوم مقام صحابیت ملو شي، هغه الله رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نبوت والا مبارک چهره د دیدار د وجن هغه مقام ولا ورکړو. نن منافقین چې اعتراض کوي چې یاره بدر کې داسې شو، باغ فدق کې داسې شو، په کربلا کې داسې شو، او په خندق کې داسې شو، په غزوه احد کې داسې شو،
نو دی منافقینو ته جواب دادې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرو ته رب العالمین چې کوم مقام صحابیت ورکړو نو دا د هغوی د عبادت د وجه نه نو، د هغوی د جنگونو او د غزواتو د جهاد د وجه نه نو، د هغوی د تبلیغ د وجه نه نو. مقام صحابیت چې الله رب العالمین هغوی ته ورکړو نو د هغوی د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د چهره اقدس د تلاوت په برکت باندې، د هغوی د مطالعات په برکت باندې، د چهره انور په رخسار باندې نظر پریوتو سره هغوی ته مقام صحابیت حاصل شو. نو چې یو ځل چاته مقام صحابیت ملو شو، دا د ټول امت مسلمه د محققینو، د محدثینو، د مورخینو، د مفسرینو یو اتفاقی مسله ده. علم اسماء الرجال چې موږ ورته وایو علم اسماء الرجال، یعنی د افرادو په باره کې تحقیق کیږي چې موږ چا یو حدیث الو د یو کس نه یو حدیث چې را نقل کو روایت کو د هغه کس په باره کې باقاعده تحقیق کیږي چې دا څوک دی. علم اسماء الرجال په سونو جلدونو کې په کتابونو چې په دې باندې موجود دي چې هغه د راویانو د حدیث تحقیق کوي چې کوم حدیث موږ چا نه قبلو آیا دا کس څنګه وو، د اخلاق څنګه وو، د کردار څنګه وو، د علم څنګه وو، د معاشرتي زندگی څنګه وو. علم اسماء الرجال ځان ته یو مستقل علم دی. هغه خلک تحقیق کوي چې یاره چا نه موږ دا روایت قبلو چې دا سړی څنګه وو، هغوی تحقیق کوي او هغه چې دی د تحقیق نه بعد د هغه محدث هغه راوي چې د هغې په باره کې تحقیق وکي لاړ شي تر دې پورې چې تبع تابعي او تابعي ته ورسي، تر دې پورې چې یو کس داسې راشي چې په راویانو کې چې دا صحابي دی. نو چې کله دا خبر راشي دا صحابي دی، هلته تحقیق دروازه بند شي، هلته محققینو هغه رسایي ختم شي. هغوی وایي چې بس دا صحابي دی، د ایمان په حالت کې د الله د محبوب پیغمبر صحبت اختیار کړی دی، دیدار یې کړی دی، د په باره کې موږ رای نشو ورکولی. دا د ټول امت مسلمه اتفاقی عقیده او اجماعی مسله ده. لہذا د هغې باوجود که څوک په یو صحابي باندې ګوته اوچتوي، دا خپل ایمان ته نقصان رسوي، د خپل زړه کې نفاق وي، د هغې په وجه نه چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت یافته خلکو باندې دی ګوته اوچتوي. لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اراده وکړه چې لږ ساعت د پاره دغه مهاجرین صحابه او دغه فقیران درویشان پاسي او دغه سردارانو سره مشرکین مکه چې کوم سرداران دوی سره خصوصي نشستو کی. الله رب العالمین ته دا خبره خو خرانغي ارشاد فرمایل زما محبوب پیغمبر کچره دغه فقیران درویشان کته ځان نه پاسوله فتتردهم که پس کته او شړې دوی لره فتكون من الظالمین، پس ته د ظلم کوونکو نه. زما محبوب پیغمبر دغه فقیران درویشان ماته محبوب دی، دغه سرداران او دغه نوابان او دغه لوی لوی سرداران قریش دوی ته ناراضي، زما دین دوی ته محتاج نه دی، زما ذات دوی ته محتاج نه دی. دغه فقیران درویشان خپې تور سر سری ګروان، دا بلال حبشي، سلمان فارسی، صہیب رومی، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی دا ما تقبل دی. خود دغه متکبرین چې کوم لوی لوی سرداران مکه دی د دوی ته زما دین او زما اسلام دوی ته محتاج نه دی. نو لہذا الله رب العالمین خپل محبوب پیغمبر د دې خبرې نه منع فرمایل چې خبردار زما دغه فقیران درویشان صحابه د خپل مجلس نه باندې پاسې دي سردارانو لپاره، او دغه کفارو ته دوی ته خصوصي مجلس هغه به نه مقرري، بلکې کدوی راضي او دغه فقیرانو منځ کې کینی او دین زده کوي او ایمان وروړي خو ډېره ښه ده. ګینی خپل مجلس نه دغه صحابه هغه به د پاسې نه وروستو آیتونو مبارکو کې الله رب العالمین د دوی د دلجوی دپاره د دغه صحابه کرامو د تسلی دپاره تفصیل سره ذکر کړی دی چې د دوی څه قسمه دل ازاري شوي په دې خبره باندې، په دې فیصله باندې. اگر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باقاعده فیصله نه وکړي، صرف په زړه کې اراده کړې وه چې لږ ساعت دپاره خپل دا صحابه پاسو او دې مشرکینو سردارانو سره به یو خصوصي نشست وکړم کېدای شي دوی ته هدایت میلو شي. الله رب العالمین ته دا خبره خوښ رانه دی، فورا منع فرمایل ولا تطرد الذين او مشرع کسان لرا يدعون ربهم چې دی بلی دوی رب خپل بالغدات والعشي سبي او بګای يريدون وجهه غواړي دوی رضامندي د الله. ما عليك من حسابهم من شيء، نشته پتا باندې د حساب د دوی نه هیڅ
هیڅ ذمہواری وما من حسابك عليهم من شيء او نشته دستا حساب په دوی باندې هیڅ ذمہ داری فتطردهم پس کته او شړي دوی لرا فتكون من الظالمين شبت د ظلم کوونکو نا صدق الله العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك